بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په نننی ویډیو کې به مونږه د یو څو خبرو احاطه کوو. د مریم نواز ممکنه واپسی، د 35 استعفاګانو نه پس د نور استعفاګانو منظوري، او د هغې نه علاوه د میاں صاحب یعنی د نواز شریف صاحب د واپسۍ خبره چې کومه په گردش کو د هغې په باره کې به خبرې کوو، د حقان عباسي په باره کې به خبره کوو. د ټول نه پیله د مریم نواز واپسی مخکې 21 جنوري یادوله او بیا هغې نه پس 27 جنوري شوله. ځکه 27 جنوري نه اوس 29 جنوري یادي مې بي چې په دې 27 یا په 29 جنوري باندې هغوی واپس تشریف وروړي، چونکې هغې ته اوس چې کوم سیټ د چیف ارګنایز والا او د نایب صدر والا ملو شوی دی، نو په دې وجه باندې به اوس هغوی په مسلم لیگ نون کې خامخا څه نه څه تبدیلیانې کوي، او په هغه تبدیلیانو کې وایي څه کسانو ته د کوډ ډے لاین والا خبره روانه ده چې هغه به سایټ ته کوي، او څه کسان چې کوم دي هغه پکې انکول دي، او څه کسان چې کوم دي هغه د مریم نواز د ګروپ والا چې کوم دي هغه زیات فوقیت او هغوی له تقویت ورکول دي. ما مخکې په یو څو ویډیوز کې تاسو ته دا عرض کړی چې په مسلم لیگ نون کې دننه هم رساکشي شروع ده. هغه رساکشي داسې ده چې هغه په ښکاره باندې خو مونږ ته نه ښکاري، خو په تنظیمي ډانچه کې او په انتظامي امورو کې د هغې مونږ ته بعضې خبرې راښکاره کیږي. اوس د وزیر تعلیم د تنویر صاحب د هغې په باره کې دا خبر روانه ده. دا پخوانی د مسلم لیگ نون غړی دی، د ده په باره کې هم داسې خبرې را روانې دي چې میاں عبداللطیف چې کوم دی نو هغه د هغه په ځای باندې ریپلیس کیږي. د دې سره سره چې دی لکه د حقان عباسي والا هغه خبره چې کومه په گردش کې ده هغې ته هم لږ فوقیت ملاوېدو والا دی. بیګا مهر بخاري په خپل پروګرام کې د مفتي اسماعیل نه تپوس وکړو چې یاره د یوت صدر ستاسو د مسلم لیگ نون والا کیپټن صفدر دی چې د هغه عمر اوس 15 کاله دی، آیا دا ټیک دی که نه؟ نو هغه په کې جواب ورکولو او هغه سره د هغې په باره کې هېڅ لکه د هغې متبادل الفاظ نو چېرې د هغې جواب یې ورکړی وي. نو مهر بخاري ورته وویلې وایي مفتي اسماعیل صاحب پہلی دفعہ آپ کو لاجواب دیکھا ہے، او واقعي خبره ده چې دا عمدک شان دوی لاجواب کیږي، ځکه چې د کومې خبرې ورسره بیا جوړ نه وي نو د هغې خامخا بیا هغوی دک شان کوي چې بیا راه فرار او یا داسې پتلی گلی سے نکلنے والی بات هغه شانتې خبره کوي. د دې دپاره هم جنید صفدر تیاریږي، کیدای شي جنید صفدر چې کوم دی هغه د پلار په ځای باندې هغه اوس د یوت وینګ صدر شي. د حقان عباسي دا خفګان چې کوم دی هغه هم په دقې وجه باندې دی چې مریم نواز د هغې نه ډېره کشرم ده او د هغې هېڅ قرباني نشته د پارټۍ دپاره، او هغه چې کومه ده هغه اوس نایب صدر هم شوله او هغه اوس چیف ارګنایز هم شوه. نو په دغې وجه باندې اوس د سعد رفیق په شان باندې، د خواجه آصف په شان باندې او د دې حقان عباسي په شان باندې یا مفتي اسماعیل په شان باندې دا اوازونه به اوس اوچتېږي. دې کې یو نډر کس داسې و، بهادر کس داسې و چودھري نثار چې هغه ډنګې کې چوټ پر دا خبره وکړله چې یاره زه د مریم نواز لاندې کار کول نه غواړم، او هغه د پارټۍ نه ووتلو. په دې وخت کې پارټي د انتشار هم شکار ده او په دې وخت کې هغه د هار هم شکار ده. په دې وخت کې هغې ته چې کوم فیسینګ کیږي، کوم څیزونه ورته را مخامخ کیږي، هغه د ټول نه غټه خبره دقه ده چې هغوی ته د شکست خوف دی. پہلے به مریم نواز ویلی وي مسلم لیگ نون کا ټکټ بکتا ہے، اوس هغه خبره نه دي، اوس د دې خبرې وجود ختم شو، اوس خلک یریږي. دا چې په کم ځینو باندې اوس دا استعفاګانې منظور شولې او څه راجا پرویز اشرف بیګا نورې منظوري کړلې. تاسو ته ما بیګانې ویډیو کې دا خبره کړې وه چې نورې څه استعفاګانې به منظوري وي، هغه نن منظوري شولې. دا او دا چې کم نورې دي دې باندې اوس وي د مسلم لیگ نون والا کسان چې کوم دي هغه تیار نه دي چې د ایمنه الیکشن به ورګټي. هغې وجه د ټول نه پیله هم دقه ده چې یو خو هغې ته فیس سیوینګ میلو نه شو، هغې سره بیانیه نشته، د نوې بیانیې د جوړولو کوشش شروع دی، او په هغې کې وي ریټایر باجوا او ریټایر فیض صاحب چې کوم دی هغه وي په ټاپ باندې دي، او ثاقب نثار دا هغه چلې ہوئی کالتوس دي چې کوم دی مخکې هم دا بیانیې د جوړولو کوشش کړی دی، خو اوس په دې باندې خدای خبر که دا بیانیه جوړه شي. د دې سره سره ما تاسو ته تذکره وکړله چې هغه استعفاګانې چې کومې منظوري شولې، هغه استعفاګانو په باره کې راجا پرویز اشرف پهله ویلي و چې د دې په باره کې به مونږ داسې چل کوو، داسې چل به کوو، په آئین په دا شک باندې داسې چل دی او هغسې چل دی، هغه منظوري شولې. ما بیګانې ویډیو کې تاسو ته دا عرض او ګزارش کړی چې دی
عمران خان په خپل الیکشن طرف ته راولي همدا استفاګانې وي 9 میاشتو نه دي نه منظورولې او اوس دا د منظورولې شروع کړله نو اوس د چا فتح روانه ده د عمران خان فتح روانه ده او که د راجا پرویز اشرف روانه ده دوی اوس یریدلی دي اوس دغه یرې د وجې نه دا خوف د وجې نه دا ډر د وجې نه چې کوم دی بار بار د دینه داسې باسې غلطیانې کیږي چې دوی وایي چې یاره مونږه ښې طرف ته روان یو خو دوی بد طرف ته روان دي دوی اوس الیکشن طرف ته روان دي او د ځان دپاره په خپلې کنده وکنله د اسحاق ډار حالات هم ټیک نه دي هغې لکه IMF سره چې کوم وي مذاکرات شروع دي نو د هغې په باره کې مو وي لکه په فروری کې کیدی شي چې هغه مینی بجټ راولي او هغه مینی بجټ چې کوم دی هغه به په موږ باندې هم اثر انداز کیږي او په دوی باندې هم اثر انداز کیږي ځکه چې حالات داسې دي چې وي په اوپن مارکیټ کې د ډالر ریټ 290 ته رسېدلی دی دا د حفیظ پاشا د خولې خبره ده چې هغه ماهر معیشت دی هغه په خپله په دې خبرو باندې ډېر زموږ نه ښه پوهېږي هغه وایي چې په اوپن مارکیټ کې په اصل کې صحیح ویلیو چې کومه ده هغه 290 285 280 د دې قریب تر ده د دې سره سره تاجرانو هم الټیمیټم وی ورکړی دی چې مونږه د ورکوټي سوداګانو دپاره السیانې نه کولاویږي او د هغې په باره کې بعض ویډیوز چې کوم دي هغه وایرل شوي هم دي او په هغې کې هغې ویي هم همدقه وایي چې یاره مونږه د خلک چې کوم دي دا لکه اوس بیروزګاره به شي دا دوکانونه به بند شي سپلۍ به بند شي او بیا به خلکو ته دا اجناس هم نه میلاویږي او دا دالونه چې کم نن سبا مونږ ته په 300 په 400 روپۍ فی کیلو میلاویږي دا بیا په 1000 روپۍ مونږ ته نه میلاویږي او یو د قحط شکل به راشي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او خدای پاک دې پاکستان د الیکشن طرف ته بوتلی کی چې دا ټول حالات او دا څونه مسلې چې کومې دي دا الله پاک حل کړي خوشاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان